90 سکند سره زایم همیرا او د نن ورځې مهم خبرونه. خیبر پختونخوا حکومت د تعلیمي نظام استحکام لپاره سرکاري سکولونو کې یو نوی مانیټرینګ نظام معرفي کولو پریکړه کړې ده او دې نظام د لارې د استادانو مانیټرینګ به یوازې پرنسپل ته محدود نه وي خو د اعلی تعلیمي محکمه به هم برای راست د تدریسي سرګرمیانې مانیټرینګ کولی شي. بنو کې د ذخیره اندوزو په ضد کاروایی ترسره شوې ده چې پکې د ډیلرانو نه 450 بورې غنم ترلاسه شوي دي او د غنمو سټاک رجسټر کې ریکارډ هم درج نه وو. پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھټو زرداری د سیلاب ځپلي علاقو د کروندګرو د بجلی بیلونه معاف کولو مطالبه کړې ده. هغه ویلي دي چې اوس دا نه دي کتل پکار چې متاثره کسان د کوم ځای سره تعلق لري خو ټول ملک د سیلاب متاثره کروندګرو ته تخم او سره هم ورکړی شي. په بلوچستان کې نن پیا جام او شټر ډاون هړتال په وجه کوئټه په شمول ګڼ شمېر ښارونو کې کاروبار بند وو او د هړتال په محل پولیس کریک ډاون کې ګڼ مشران او مظاهرچیان نیول شوي دي. یاد دې وي چې دغه هړتال د کوئټه کې NBP په جلسه کې د حملې په ضد ترسره شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت د ډیجیټل گورننس طرف یو انقلابي ګام پورته کړی دی. د وزیر اعلی علي یمین ګنډاپور منظوري سره د احساس ای پنشن سیستم معرفي شوی دی کوم بچي جنوري 2028 نه پنشنرز لا پنشن د کمپیوټر سیستم د لارې ورکول کیږي. ګلګت بلتستان کې پولیس اهلکارانو ټیک ټاک جوړولو باندې پابندي لګولې. ګلګت بلتستان IG دفتر نه نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې نظم و ضبط یکسانیت او د فورسز وقار ساتلو لپاره پولیس افسر او اهلکار سوشل میډیا پلیټ فارم ټیک ټاک استعمال د نظم و ضبط یکسانیت او فورسز وقار ساتلو لپاره پولیس افسران او اهلکاران سوشل میډیا پلیټ فارم ټیک ټاک استعمال به نه کوي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پښتونخوا سره اوسئ.